د ډسټریکټ ایجوکیشن افیسر شیرین زاده صاحب چونکې دا مامون زما سرکل دی او دلته موږ زو راځو دا ماشومان به یعنې دی کلاسونو کې ورځو موږ او ټیچر چې څومره ناست ټول دی زموږ یا هم سټوډنټ شاګردان دي یا هم د سبق ملګري دي او دا یو خبره د نوټ کولو قابل ده چې بخمندر صاحب زموږ په دې ملګرو کې یو سنجیده او یو قابل محنتي د وخت پابند یعنی ډېر بیمار هم دی تکلیف هم راغلی دی او ډېر زیات خو دغه بیمارۍ خیال نه دی ساتلی د هغه مشکل حالاتو باوجود هم د خپله ډیوټي کړې ده او د سکول کې خپل چې څونه مهنت دی او څونه صلاحیتونه دي او د څونه مهارتونو او څونه د خپل ایجوکیشن دی څونه د حاصلاتو هغه کې کنجوسي نه ده کړې او په ډېر ایماندارۍ سره ډیوټي کړې موږ ته یو د دې چې ډېر بهترین خدمات داخلي باغې مو ته مبارکي وایو بل دا دی چې د په دې پروموشن باندې دې سکول کې 2015 نواله د اوسه پورې ډیوټي وکړه نو په ایماندارۍ چې کوم د خدمات دا کړې د هغې لپاره به ته مبارکي ورته ویو بل دا پروموشن یې وشو زموږ د دې ضلعې کې چونکې پوسټونه اویلیبل نه دي کم د هغې په بنیاد باندې وختي ته عرضي به موږ انشاءالله کوشش کوو چې د خپلې ضلعې ته واپس راولو دلته سکولونه اپګریډ شي او دلته خپل د باجوړ ته واپس راشي چونکې زموږ سره دیر چې دی دام یو ګاونډي ضلع ده ما خپله 10 کاله ډیوټي په دیر کې کړې ده موږ پوسټینګ په دیراپر کې شوی 2011 نواله 15 پورې دیراپر کې بیا 2015 نواله 20 پورې په دیرلور کې موږ ډیوټي وکړه نو دا دیر هم زموږ بیا هم کور دی بلدار چې په قومي لحاظ باندې ترکانه قوم چې کوم د ترکلانی دا نیم ترکلانی قوم چې دی دا دیراپور په دیرلور کې دا د جندول خلک چې کوم دی دا د میدان خلک دا د برول دا زموږ د سلارزو د محمود دورونه دي او موږ ته لکه دویم کور کوي نو بخمونیر صاحب ته یو خدای چې دا انسان لکه په یو ځای باندې هغه چې اوبه چې ډن شي مسخا کېږي نو دیر ته په تلو باندې وختي طور په لږ تکلیف وي خو ځای انسان چې دی که نه دا په یو ځای باندې نه پاتې کېږي او یو د الله بادشاهي په قلار ده نو ټول چیزونه دي وتلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې دا وخت دا ټیمونه دا بدلیږي اوس موږ په دې سټیج ولاړ یو هغه تاسو ته خبرې کوو داسې وخت به بیا به موږ نیو د ناسو کسانو کې د چا عمر 50 سال د چا 60 د چا بره او بیا به تاسو په ټول راځي په دې سټیج به ولاړې وي په دې ځای به تاسو په ډاکټرانې وي څوک به انجینرانې وي څوک به سیول او فوجي افسرانې وي او د دې استادانو به بیا تاسو یې وي دلته تاسو زموږ د فیوچر یو مستقبل یو زموږ او د دې لپاره موږ دا ټول تعلیمي ادارې جوړې دي ټول نظام جوړ دی امام غزالی رحمت الله فرمایي چې ایجوکیشن دی ته چې خپل پویا خپل تجربات نوي نسل ته منتقل کول دا تعلیم دی خپل پویا دانش معلومات او تجربات مشاهدي دا خپل نوي نسل ته منتقل کول دا تعلیم دی او دا مسلسل عمل دی روان دی تاسو د ما د قرآن حواله درکړه الله تعالی په قرآن کې کوم فرمایي چې یاره پوهه خلک او ناپوهه خلک دا برابر نه دي چا سره علم دی چا سره علم نشته دا برابر نه دي علم والا چې دی پوهه والا خلک دا اوچته درجه والا دي بل ډېرې پیشې دي په دنیا کې څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک سیول فوجي افسر دی خو د الله پیغمبر دا لکه پیشه خو کړی د هغه د معلم پیشه ده انما بعثت معلما او د معلم کار هم دا دی چې هغه د بهترینو اخلاقو تربیت کوي اخلاق چې دا 24 غنټې زندگی د قرآن او سنت